بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محصلینو او محصلاتو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای تعالی دې وکړي چې تاسو تر دې دمه صحتمند اوسئ، خوشحاله ژوند ولرئ، ستاسو د کامیابۍ او د سوکالۍ او ارامه ژوند په هیله یو. دا چې موږ د روش تحقیق په مضمون مورد باندې ولسم لیکچر کې بحث کوو. زموږ تاسو د نننۍ ورځ د بحث موضوع دی ریسرچ ابجیکټیوز، د تحقیق اهداف، چې د کومو اهداف په خاطر باندې موږ خپل تحقیق ترسره کوو، ریسرچ کوو. ریسرچ ابجیکټیوز یا د تحقیق اهداف، هر کله چې موږ تاسو یو څېړنه کوو، طبعا دا څېړنه د مشکلاتو د حل لپاره رامنځته کېږي. کله چې موږ غواړو یو مشکل، دا چې هر کله موږ غواړو د یو مشکل د حل لپاره موږ حل لاره پیدا کړو، مشکل حل کړو، نو طبعا موږ تحقیق ته ځو، څېړنه کوو. تاسو پوهېږئ چې څېړنه نن سبا د پرمختللو هېوادونو د پرمختګ یوازینی لامل چې ګرځېدلی هغه څېړنه یا تحقیق ګرځېدلی دی. هغوی په ټولو مواردو کې کله چې کوم مشکل سره مخ کېږي، د مشکل د حل لپاره هغوی ریسرچ یا څېړنه ترسره کوي، تر څو آینده کې دوی د داسې مشکلاتو څخه لرې پاتې شي او مشکل سره مخ نشي، او د راتلونکو نسلونو لپاره د هغوی د تحقیق کاپیان او ریسرچ د نورو نسلونو په خدمت کې وي، او هغوی د هغوی نه په استفادې سره د مشکل د حل دپاره لارې چارې لټوي. نو په همدې اساس باندې کوم ملکونو کې چې ریسرچ او تحقیق ترسره کېږي یا پرمختللي هېوادونه دي، په هر لحاظ هغوی پرمختګ کړی وي. کومه ټولنه کې چې ریسرچ او تحقیق نه ترسره کېږي، نو هلته ډېرې ناانصافي، ناخوالې، مشکلات، بدبختۍ وي، ملک ترقۍ طرف ته نه ځي، ټولنه ترقي نشي کولی، هوسا ژوند نه رامنځته کېږي، ځکه چې موږ د مشکل د حل دپاره څېړنه نه کوو. کله چې مشکل د حل دپاره څېړنه ونه شي، نو مشکل به همدغسې پاتې کېږي، زیاتېږي، او ټولنه به د یو غټ ناورین سره مخ کېږي. که وغواړو چې موږ په افغانستان د نړۍ په سطحه یو پرمختللی هېواد واوسېږو، بلکې باید موږ په هره عرصه، په هر بخش د دې ټولنه کې زموږ تاسو باید د ریسرچ سنټر واوسېږي، سکالرز واوسېږي، علما واوسېږي چې هغوی په موضوع باندې وخت نه وخت خپل ریسرچ ترسره کړي، او بالاخره د یو موضوع د حل لپاره دولت او انسان نورو ټولنې عوامو ته د هغوی په خدمت کې واوسېږي، او همیشه مشوره وکړي د یو مشکل په حل کې. نو موږ کله چې څېړنه ترسره کوو، نو موږ سره د څېړنې یا د ریسرچ ځنډ اهداف وي. د اهدافو د لاسته راوړلو په خاطر باندې زموږ ټوله دغه څېړنه په همدې اهدافو باندې سرخي. کوم هدف چې موږ ځان ته ټاکلی، په همدې باندې موږ څېړنه کوو، معلومات رامنځته کړو، راوړو لاسته، او په دغه اساس باندې کله چې موږ هدف ته پرې ورسېدو، معنا دا ده چې موږ یو ښه څېړنه ترسره کړې ده. نو ریسرچ په خپله چې موږ کله د ریسرچ تعریف هم داسې کوو چې ریسرچ an organized investigation of problem in which there is an attempt to gain solution to problems. کوشش مو دا وي چې د یو مشکل دپاره موږ حل لاره پیدا کړو په ریسرچ کې. to get right solution of the right problem، د یو صحیح مشکل دپاره یو صحیح مشکل موږ حل په لاره پیدا کړو. clearly defined objectives are very important. نو دلته زموږ دپاره یو واضح اهداف ډېر مهم دي، چې واضح اهداف په واضح وي، څه په خاطر موږ څېړنه ترسره کوو. So clearly defined objective enlighten the way in which the researcher has to proceed. تحقیق کوونکي ته یو مستقیمه روښانه لاره ښیي چې څنګه دی مخکې لاړ شي د تحقیق په خاطر. نو اهداف لپاره ریسرچ ابجیکټیو ضرورت دی. نو a clearly defined objective directs a researcher in the right directions. یعنی محقق کولی شي، یعنی تحقیق کوونکی کولی شي یو ښه سم صحیح طرف، یو صحیح سمت ته رهنمایي کړي. a clearly defined objectives are important feature of a good research study. د یو ښې ریسرچ مطالعې، تحقیقي مطالعې دپاره موږ او تاسو بیا یو ښه ریسرچ ته ضرورت لرو، مطالعې ته ضرورت لرو. نو په دې اساس باندې موږ د ریسرچ کې د ریسرچ اهداف ډېر مهم دي. So without a clear objective, a researcher is aimless and directionless in conducting the study. کله چې یو ریسرچ کوونکی او تحقیق کوونکی ریسرچ کوي، هغه به یو ګمنام طرف ته، بې مقصده طرف ته روان وي. کله چې چیرې هغه ځان ته د
تحقیق اهداف یې د ریسرچ اهداف نه وي ټاکلي. همدارنګه research objective is a clear, concise, declarative statement which provide direction to investigate the variables. بخاطر به دست آوردن یک رای برای حل یک مشکل و کدام وریبلی که ما انتخاب کردیم که بالای اون وریبل ما تحقیق خود انجام بدیم، در اینجا اهداف ریسرچ که هستند یک خلاص، واضح و بیان جمله هستند که توسط این میتونیم ما وریبلز را بالای وریبل خود تحقیق بکنیم و مسئله را حل بسازیم. Generally, research objective focus on the way to measure the variables such as to identify or describe them. And sometimes objectives are directed toward identifying the relationship or difference between the two variables. Research objectives are the result of sought by the researcher at the end of research process. What the researcher will be able to achieve at the end of the research study. That is research محقق تحقیق کوونکی څېړونکی په آخر کې کومه نتیجه لاسته راوړي د هغه دپاره موږ چې کوم آخري end result او پروسس ته د هغه د لارولو دپاره موږ تاسو د ریسرچ objective چې ځان ته ټاکلي هغه دپاره موږ په تلاش کوو چې هغه آخري رزلټ لاسته راوړو. The objective of research project summarize what is to be achieved the study. په خپله د څېړنې اهداف په خپله د ټولې پروژې هغه خلاصه موږ ته ښیي چې موږ څه شی مطالعه کوو، څه لاسته راوړو. Our objective should be closely related to the statement of problem. زموږ اهداف به کوم مشکل چې موږ غواړو په هغه باندې کار کوو هغه ته به ډېر نږدې وي. So why need research objective؟ موږ ولې research objective ته ضرورت لرو؟ The formulation of research objective will help researcher to د اهدافو د رامنځته کولو د څېړنې د اهدافو رامنځته کولو د موږ سره د تحقیق کوونکي سره دا همکاري کوي چې هغه په دې پوه شي چې د دوی کوم هدف دپاره په کوم طرف روان دی او چې بیا خپله تحقیق کوونکي په همغه هدف باندې خپل تمرکز وکړي. نو دغه دې وخت کې موږ ریسرچ ابجیکټیو ته ضرورت لرو. Avoid the collection of data which are not strictly necessary for understanding and solving problem that he or she has defined. همدارنګه د هغه معلوماتو د جمعواري څخه مخنیوي کوي کوم چې موږ تاسو ته په ریسرچ کې یا د یو مشکل په حل کې ضروري نه وي. همدارنګه the formulation of objective organize the study in clearly defined parts or ways. At the same time, properly formulated specific objective will facilitate the development of research methodology and will help to orient the collection, analysis, interpretation and utilization of data. The formulation of research objective will help the researcher as follow. Focus. A clearly defined research objective will help the researcher to focus on the study. چې د موږ سره د څېړنې اهداف مشخص وي، دغه مشخص د څېړنې اهداف څېړونکي تمرکز په یو خاص نقطه باندې کوي چې په هغه مطالعه کوي. The formulation of research objective will help in narrowing down the study to its essentials. همدارنګه د څېړنې اهداف چې کوم جوړوو د دې جوړښت موږ سره په د هغه څیزونه چې موږ ته ډېر مهم دي د هغوی په راکمولو کې موږ سره همکاري کوي چې باید په کومو نقاطو باندې موږ تمرکز زیات وکړو. It will avoid unnecessary findings which otherwise lead to a wastage of resources. همدارنګه هغه څه چې موږ ورته ضرورت نه لرو او د منابعو د بیکاره کولو، د بې استفادې کولو او د فضول استفادې د منابعو څخه مخنیوي کوي. د فارمولیشن ځکه چې موږ ریسرچ کوو، په ریسرچ کې د ډېرو منابعو نه استفاده کیږي، مثلا هغه انساني منابع دي که مالي منابع دي. د دغو ریسرچ ابجیکټیو موږ سره همدا کار کوي چې د دې د منابعو د ضایعاتو څخه مخنیوي وکړي. So the formulation of research objective helps the researcher to avoid unnecessary accumulation of data that is not needed for the chosen problem. کوم مشکل د لپاره چې موږ تاسو په هغه باندې تحقیق او څېړنه کوو، کوم معلومات چې ضرورت نه دی د هغه د راټولولو نه مخنیوي کوي، او دا موږ هغه وخت کولی شو کله چې موږ یو څېړنیز هدف ځان ته ټاکلی وي ولرو. زموږ سره types of research objectives، د څېړنې اهداف موږ سره په دوه ډوله دي. یو ته موږ جنرال اهداف، یعنې کله چې موږ څېړنیز اهداف ځان ته ټاکو، څېړنه کوو، نو د څېړنې کې ځان ته اهداف ټاکو. دا اهدافونه موږ په دوه قسمه تقسیموو چې یو د جنرال ابجیکټیوز وایو، عمومي اهداف دي زموږ تاسو.
General objectives are broad goals to be achieved. دا زمون غټ مقاصد دي چې موږ تاسو د لاس ته راوړو. The general objective of the study state what the researcher expect to achieve by the study in general terms. د کې په عموما دا موږ د واضح کوي چې څېړونکی باید کوم نقاط کوم څیزونو ته تمرکز وکړي او کوم شی باید لاس ته راوړي په دې جن په عمومي او کې. General objectives are usually less in number. معمولا موږ تاسو عمومي هدف چې دا هغه یو دوه زیات نه دغه تعداد نه د یو دوه هدف ځان ته ټاکو. ولې موږ سره چې کوم specific objective دي بیا specific objectives are short and narrow in focus. ډېر وړوکي دي. General objective can be broken into small logically connected parts to form a specific objective. همدغه عمومي هدف زموږ تاسو په مختلفو وړوکي بخشونو باندې تقسیمو چې دوی یو بل سره منطقي ارتباط ولري. دینه موږ بیا یو خاص هدف لا سره وړو. General objective is made through accomplishing all the specific objectives. کله چې زموږ خصوصي هدف خاص هدف لا سره راغلو نو په خاص هدف لا سره ونه کې زموږ تاسو عمومي هدف هم لا سره راځي. نو موږ وایو چې the specific objectives are more in numbers and they systematically address various aspects of problem as defined under the statement of problem in key factor that is assumed to influence or cause the problems. نو موږ دا وایو چې specific ممکن که هدف مخصوصی ما شما که هستن زیاد می باشد specific هدف ما که هستن از لحاظ تعداد زیاد می باشد به شکل سیستماتیک در مورد مشکل کدام مشکلی که ما شما اون تعریف کردیم بالای مشکل که ما شما تحقیق میکنیم به خاطر یا ما چند اهداف مخصوص دیگر ایجاد میکنیم که باز بالاخره اون امور ما به دست میاریم. Specific objective clearly specify what the researcher will do in the study and for what purpose the study is done. همین چنان اهداف مخصوص که هستند در یک ریسرچ یک تحقیق خودی ریسرچ کننده محقق که هستند بر آنها یک راه مخصوص نشان میده که چی را باید انجام بده، چی مطالعه کنه، به خاطر چی مقاصدی باید انجام بده و این مطالعه به چی خاطری هستند. اینا ما در specific در اهداف مخصوصی ما اینا واضح میکنیم که ما این تحقیق به چی خاطر میکنیم و چی هدف میکنیم. So that is our specific objectives. So example of general and specific objective. اینجا ما یک مثال میاریم که اول عمومی ما مشکل بیان میکنیم که عمومی مشکل ما ریسرچ استیتمنت ما چی هستن، یعنی جمله بیانیه تحقیق ما که بالای موضوع ریسرچ انجام میدیم عموما چی هستن. مثلا effectiveness of plan teaching on the knowledge of staff nurses working in psychiatric unit regarding physical restraint for psychotic patient in selected hospital of Kabul regions. یک مشکل عمومی عمده هستند که مثلا ما این مشکل آوردیم، از این مشکل ما باز هم اهداف مخصوص و اهداف عمومی ما میکشیم که جنرال ابجکتیو ما در اینجا مثلا از اینمیجا که میگیریم که هدف از اینمی موضوع مشکلی که ما مثلا انتخاب کردیم هدف عمومی ما از این مشکل چی هستند. یعنی ما گفتیم که اگر بگیم که جنرال ابجکتیو ما چی هستند to assess the knowledge of staff nurses working in psychiatric unit regarding physical restraint. یعنی که ما این ارزیابی کنیم که نرس هایی که یا استاف و کارمندای ما که در یونت یا در وارد عقلی و عصبی کار میکند در مورد فیزیکال ریستین ما این ارزیابی کنیم که چی علمی را دارد. یک عموما ما در ایجا جنرال ابجکتیوی را ما واضح کردیم. ولی سپیسیفیک گفتیم که ما سپیسیفیک ابجکتیو ما که هستن او زیاد هستن، 2 3 4 5 شاید باشد که رو ما سپیسیفیک ابجکتیو ما شما هستن. سپیسیفیک ابجکتیو ما گفتیم که تعداد زیاد می باشد، اما جنرال ابجکتیو را ما با چندین حصه تقسیم میکنیم که بالاخره از او یک هدف مخصوص به دست ما میاد. باز ما بالای او ریسرچ خود انجام میدیم، تحقیق میکنیم، بالاخره به این هدفی که ما به خود ما چی جنرال هستن چی سپیسیفیک ابجکتیوز با عمق مسئله خود میرسانیم، به این هدفی که ما تعیین کردیم به هدف خود میرسانیم.
Then is میگیم to assess the knowledge regarding physical restraint among nurses working in psychiatric unit. یک هدف ما این هستند دو مشکلی که ما دوجه اول یادآور شدیم the research statement. همین قسم to evaluate the effect of planned teaching on physical restraint among the nurses. نقطه دیگری هستند نقطه سیوم to associate the knowledge with selected demographic. So these are our three specific objectives. Now we are doing our research, and the research is going to go for conducting our research upon these specific objectives as well as the general. As we say, the general objectives are less in number while specific objectives are more in numbers. So there are some terms بعضی از اصطلاحاتی مثلا در اینجا که ما اون action verb یعنی فعلی که عمل action verb هستن یعنی فعل فعال است که فعل فعالیتی باش میگیم که ما اکشن فعالیت نشان میده ما اهدافی که خود به خود انتقال اهداف به خود چی هدف به خود که ما منتخب میکنیم دوجه ما فعل های استفاده میکنیم مثلا میگیم to identify مثلا میگیم to name مثلا میگیم to read to repeat to define to label to outline to recite to reproduce to describe مثلا to list to point out to recognize to select to draw to match to code to record and to state امیر هدف ما جور میکنیم مثلا to identify the risk factor of diabetes mellitus and pregnancy مثلا to identify the risk factors among the type 2 or type 2 and type 1 diabetic people to name امی قسم ما از نمی اهداف جور میکنیم که او هدف مربوط علم ما میشود دوم کس اپلیکیشن اف دومین هستن وقتی که ما میخوایم که ریسرچ انجام میکنیم اینا ما اپلای میکنیم اپلیکیشن چی است مثلا تو اد اضافه میکنیم در اینجا به خاطر اد کردن to complete to examine to operate to subtract to classify به خاطر اپلای to compute to grab to prepare to translate to divide با calculation استفاده میکنیم to demonstrate to interpolate to produce to use to modify با change کی ما استفاده میکنیم to discover to manipulate to show and to solve. This is all we are using for the specific objective as well as for the same as for the comprehension we are using to associate, to discuss, to extend, to infer, to summarize, for computing, to distinguish, to explorate, to paraphrase, for converting, to estimate, to generalize, to predict, for defend, to explain, to give example, to rewrite. In امی ما میتونیم action verb هستن که توسط این ما میتونیم امو اهداف ریسرچ خود را مثلا ما جور کنیم که 1 2 3 4 هدف ما بگیریم باز بالای ما ریسرچ خود انجام میگیم که هدف را به دست بیاریم. همین قسم به خاطر تحلیل اگر ما بخوایم کدام ریسرچ انجام بدیم باز کلماتی که به خاطر ما اهداف مخصوص اهداف که جور میکنیم شروع میکنیم مثلا to design, to differentiate, to outline, to subdivide, to detect, to discriminate, to relate, to utilize, to develop, to illustrate, to select, to diagram, to infer, to separate. in کلمات را ما به خاطر analysis استفاده میکنیم در research. همین قسم to synthesis به خاطر synthesis ما استفاده میکنیم از این کلمات action verb استفاده میشه. همین قسم به خاطر ارزیابی اگر ما بگیم to contrast, to grade, to measure, to criticize, to interpret, to rank, to critic, to judge, to support, to determine, to justify, to test. یعنی معنا اینمی کلگی استفاده الفاظی که ما در ایجاد ایمی چارت ها آوردیم این معنا به این هستن که ما اکشن ورب هستن یعنی به خاطر این که ما ریسرچ انجام میدیم در اهداف ریسرچ ما از این کلمات ما استفاده میکنیم. مثلا اگر ما بگیم که هدف جور میکنیم to interpret مثلا یک جمله جور میکنیم to interpret همین قسم بگیم to rank یا to support یا to judge the difference between this and this مثلا یا بگم که to support this and this and this یعنی یک چند جمله اهداف ما که ما دیجا مشخص میسازیم او ریسرچ به نام اهدافی را که جور میکنیم به اینمی خاطر ما از اینمی اکشن ورب استفاده میکنیم. همین زمان method of stating objective وقتی که ما objective خود را state میکنیم از کدام method استفاده میکنیم while stating objective of the study the following guideline must be taken care of. وقتی که ما اهداف مطالعه خود را مثلا بیان میکنیم ما پایین نقاط را باید نظر بگیریم. The objective should be presented briefly and concisely. کدام اهدافی که ما مثلا با تحقیق خود جور میکنیم این باید بسیار به شکل خلاصه
present شده باشد. They cover the different aspect of the problem, its contributing factors in coherent way in a logical sequence. As well, the objectives are clearly phrased in operational terms, specifying exactly what researcher is going to do, where and for what purpose. ما در اینجا تحقیق کننده را ما یک راهنمایی خاص را مثلا برایشان نشان میدیم که از کدام طریق شما پیش برین، چه کاری انجام بدین، کجا انجام بدین، به چه مقاصد شما انجام بدین. ما در اینجا در اهداف خود ما استیت میکنیم و این اهداف ما باید که باشد they are realistic considering local conditions and use action verb. ما پیشترم از اینجا در موردشان گپ زدیم که ما افعال action استفاده میکنیم، مثلا verb that are specified enough to be evaluated. For example, action verb are, for example, to assess, to identify, to find out, to determine, to compare, to find, to verify, to calculate, to describe, to analyze, to establish. میتونیم که اهداف را که ماجور میکنیم از این کلمه شروع میکنیم، مثلا to find the way how to solve this problem، مثلا to analyze مثلا یک چیز را تحلیل میکنیم. این اکشن ورب از استفاده میکنیم. این ریسرچ ابجکتیو یعنی اهداف تحقیق که اصلا مهمترین بخشی از ریسرچ و تحقیق ما شماست. وقتی که اهداف نداشته باشیم تحقیق ما شما که هستن وقتی ما ضایع میشه، مصارف ما به جای میره، منابع به جای مصرف میشه، کدام مقصد به دست آوردن نمیتونیم. هر هدفی که ما شما میخوایم به دست بیاریم به خاطر ما یک مشکل با او ما پیش از یک مشکل برایشان انتخاب کردیم که اون مشکل با اساس اون مشکل ما اهداف جور کردیم، باز به خاطر به دست آوردن اهداف ما دیتا را جمع آوری میکنیم، بالاخره راه حل به یک مشکل پیدا میکنیم. این بود درس امروزی ما. خداوند همه ما و شما را از هر نوع مشکلات تکالیف دور نگاه بکند. خداوند اجر برای ما و شما بده که علم را ما کسب میکنیم، حوصله میکنیم، میشنویم، وقت میدیم. خداوند اجرش برای ما و شما بده و ما و شما علم را به خاطر میکنیم که اولا در جامعه از او علم مردمی ما مستفید شود. علم به خاطر اینه که در کتابای ما در انواری ها و در کتابخانه ها از بین برود ولی فایدهش به کسی نرسه. علم نیست. علم و علمی هستند که بهترین طوری که حدیث شریف از پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماید که بهترین انسان در میان انسان خیر کسی هستند که به دیگران خیرشان برسه. ما علم را کسب میکنیم، کوشش میکنیم که خیر ما به دیگران برسه تا که مشکل در جامعه رفع شود. خداوند تا به شما و شما را از هر نوع مصیبت و آفتات دور نگاه بکند. تا به درس دیگه که ما باز در خدمت شما پیش میشیم. شما را به الله متعال حافظ میسپاریم. وقت خوش. Thank you very much for time being with me. Wish you all the best. Have a prosperous and joyful and pleasure life.